الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا الله پاک بشمیر نعمتونه دي پدې بشمیر نعمتونو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډېر لوی نعمت ته الله موږ او تاسو ته راکړی دی دا مخلوق د هدایت د پاره الله د پیغمبرانو سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه شروع کړله او آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت ابتدا هم شته او انتها هم شته داسې نه چې بس مسلسل به روانه وي دا به نه ختمیږي بلکې شروع د آدم علیه السلام نه وشوله او ختم په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام پیغمبرانو ته الله ښکلي صفتونه ورکړي دي صفتونه د کمال پیغمبرانو ته الله ورکړي دي او صفتونو د نقصان نه الله پاک ساتلی دي ځکه چې هر پیغمبر خپل قوم دپاره یو نمونه او سمپل دی الله مخلوق ته ښایي چې ما دا پیغمبر درولېږه ده ته وګوره چې دې څنګه دی دقسې ځان جوړ کړې نو نمونه او سمپل کې چې عیب وي نو بیا به دا ټول خلک خراب شي نو الله ټول پیغمبران ښکلي رالیږلي دي هر پیغمبر ښکلی دی او هر قسمه خوبی پکې شته خصوصا زمون پیغمبر علیه السلام ته د تمامو پیغمبرانو هغه معجزې او خوبی او کمالات هم را جمع شوي دي او د هغې نه علاوه نورې خوبی او کمالات هم الله ورکړي دي حسن او جمال زمون د پیغمبر علیه السلام د تمام مخلوق نه زیات دی د یوسف علیه السلام حسن قرآن کې حدیث کې تاریخ کې شته و د یوسف علیه السلام حسن ټول ښکارو نو بس د مصر خلک راتللو د مخ په نندارو زمون پیغمبر علیه السلام حسن او جمال د یوسف علیه السلام د حسن ډېر زیات دی و فرق دومره دی چې د یوسف علیه السلام حسن ټول الله ښکاره کړی او زمونږ د پیغمبر علیه السلام حسن باندې لږه غوندې پرده اچولې ده که دا پرده یې نه وه اچولې د ټولې دنیا خلک به راتلل د ښکلې مخ مبارک په ننداره به او د دنیا ټکر به هم چا نه کو نو الله نظام چلول غواړي نو هسې لږه غوندې پرده یې پرې واچوله چې هر څوک به یې نه ویني نو ابو جهل ابو لهب د یوې محلې خلک دي روزانه مخامخ کېږي خو د زړه په سترګو یې لیدلی نه دی نو ایمان یې پرې نه دی راوړی او صحابه کرامو د زړه په سترګو لیدلی دی نو ایمان یې پرې راوړی او د مالو سر نه پرې ورتېر دي جبرائیل علیہ السلام ته الله یو ډیوټي ورکړی چې 1,24,000 پیغمبرانو سره ملاقات شوی دی او دا ټول پیغمبران ښکلي وو نو جبرائیل علیہ السلام یو ځل زموږ پیغمبر علیہ السلام ته د الله محبوبه د دنیا کې هر طرف ته تللی شمال جنوب مشرق مغرب مې کتلی دی او ډېر ښکلي ښکلي خلک مې لیدلي خو ته پکې د ټولو نه زیات ښکلي
نو حسن او جمال د پیغمبر علیه السلام د ارچا نه زیاتو او عقل فکر هم پیغمبر علیه السلام ته الله د ټول مخلوق نه زیات ورکړی دی امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی وی عقل که 1,00,000 حصې شي نو 90,000 حصې د عقل یوازې زمون پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړي دي نو په لاک کې 10,000 پاتې شوي نو په دې 10,000 کې 9,000 حصې باقي مانده ټولو پیغمبرانو ته په شریکه دغه الله ورکړي دي نو بیا 1000 پاتې شوي نو په 1000 کې 900 حصې د عقل صحابه کرامو ته الله ورکړي دي نو 100 پاتې شوي په دې 100 کې 90 حصې علماء دین او بزرگان دین ته الله ورکړي دي 10 پاتې شوي په دې 10 کې 9 حصې عام مسلمانانو ته الله ورکړي دي الله کې صرف یو حصہ پاتې شو ټولې دنیا کافر ته په شرک باندې په لاک کې یو حصہ او زمون پیغمبر علیه السلام ته 90,000 حصې د عقل الله ورکړي دي او طاقت او قوت هم الله ډیر ورکړي دي زمون پیغمبر علیه السلام کې د 4,000 پهلوانانو طاقت و 4,000 پهلوانان په دې عربو کې یو پهلوان او جابه اوخ حلال کنه دا کچه سرمن په ځمکه به پرته و نو ده به په خپه کې خو زما د خپې لاندې دا سرمن خو د څوک وخوځئ نو 10 کسان به لګېدلي یو خوا بل خوا به هغه سرمن راښکه ټوټه ټوټه به شوه خو د ده د قدم لاندې سرمن به چا ازاده نه کړې شوه نو دغه پهلوان راغی پیغمبر علیه السلام ته وی ما له په کبډي راشه که ما را وپرځولې نو د پیغمبر نوم بنالې او که زه دې را وپرځولو نو زه په تا ایمان راوړم پیغمبر علیه السلام وی را میدان ته شه ګڼ صحابه کرام راغلي وی د الله محبوبه دا ډېره بېادبي ده چې موږ یو ته په کبډي ورځئ ته اړخته شه موږ به وله په کبډي ورشو هر صحابي راځي موږ ورځو ته مه ورځه پیغمبر علیه السلام ورته یا لکه چیلنج خو یې ماله راکړی دی که نه وی خیر موږ به ورشو وی نه یا لکه ایمان به په تاسو راوړي که په ما وی په تا وی چې ایمان په ما راوړي او چیلنج ما خو زه به ورشم نو صحابه کرام یې اړخته کړل او پیغمبر علیه السلام میدان ته ور ووته او لږ ساعت پسې پهلوان په ځمکه راخلاص کړو نو هغه چې پاڅېده نو وی خپه مې ښویېدلې وه ته یو ځلې بیا راشه نو پیغمبر علیه السلام بیا ورغی نو راخلاص یې کړ چې پرېښود نو پاڅېده وی شا مې نه ده لګېدلې ته یو ځلې بیا راشه نو په درېیم ځل چې ورغی او راخلاص یې کړ نو د پاسه یې پې لاس ایښی وی خپه خو دې نه ده ښویېدلې وی نه وی شا دې لګېدلې وی د پاسه سړی پاڅېده او کلمه وویله مسلمان شو زمان د چارسدی مولانا فضل ربی معدن سے با اشعارو کی وی یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان تا ځان به نیسې نن زما طاقت او توان تا که مې پړ کړلې دا خپل دین به پرېږدې ته او که دې پړ کړم اقدم غاړه به ایمان تا نو حضرت وویل بسم الله راځه تیار یم او زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان ته نو اصحابو ورته وی چې غلامان شته سرکار څه دپاره وځي بیا میدان ته نو حضرت نه منله شلو ورته غاړه او په 3 ځلې پهلوان را پړ که ځان ته نو پهلوان وی خدایي زور در سره دی او زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته نو پهلوان زر کلمه ووی معدنه سر یې ټیټ که د کوڼیانو پهلوان ته نو طاقت الله ورکړو د 4,000 پهلوانانو عمره طاقت پکې و عقل فکر ولا هم الله زیات ورکړو او کتاب یې ولا ورکړی د قرآن نو داسې کتاب یې ورکړی چې د دې مثل بل شته دی نه او دا ټوله دنیا که راجمع شي او د قرآن مثل څوک جوړول غواړي نو د قرآن مثل جوړول نشي نو دې ته وایي معجز عاجز کون کې نو قرآن یو زنده معجزه ده تر قیامته به چلیږي نو هر صفت د پیغمبر علیه السلام کامل نو پیغمبري چې ورکوله نو هغه یې موله کامله ورکړله پخواني پیغمبران داسې وو چې د یو علاقې دپاره به یو پیغمبر و بلې علاقې دپاره به بل پیغمبر و
او څه داسې و چې د یو زمانې دپاره یو پیغمبر او بلې زمانې له بل پیغمبر خو زمونږ پیغمبر علیه السلام د تمام دنیا تر قیامت د ټولو دپاره یو پیغمبر دی بل پیغمبر به نه راځي ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه خاتم النبیین یما او ما نه پس به بل څوک نه راځي او دا دوه ګوتې مبارکې پیغمبر علیه السلام یو ځای کې انا والساعة کهاتین زه او قیامت دقسې یو لکه دا دوه ګوتې چې یو ځای دي نو دا مسواکه ګوته دا منځنۍ ګوته د دې منځ کې بله ګوته نشته نو د پیغمبر علیه السلام نه وروسته قیامته پورې بل پیغمبر نشته او د دوه ګوتو منځ کې که چېرته یو بله ګوته پیدا شي نو ډاکټر له به ځي چې اپریشن وکړه دا کټ کا نو د پیغمبر علیه السلام نه وروسته که چېرته څوک پیدا شوي نو امت ولا اپریشن کړی دی په وخت یې ځای د رسولي وي نو تر قیامته بل پیغمبر راتلونکي نشته یو انګریز یو جج و چې هغه قادیاني و نو علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه سره ملاقات شوی نو هغه قادیاني جج وی مولانا دا نبوت څه شی دی هغه ورته نبوت یو اعلی منصب دی او په مخلوق کې چې الله کم بنده ډیر خوښ شي نو هغه له نبوت ورکوي نو افغاني صاحب به نور وضاحت کوو نو دا جج ورته وایي چې دا دومره ښه شی دی نو دا ښه شي باندې دا تاسو پابندي ولې لګوئ چې ختم نبوت ختم نبوت ښه شي عام کول غواړي نو دا پیغمبري دومره پکار دی چې هره محله کې د یو پیغمبر وي هر کلی کې هر محله کې یو پیغمبر نو دا دومره ښه شی تا پې پابندي لګوله ختم نبوت افغاني صاحب وی دا خوشو دا سړی دی دته به اوس قرآن او حدیث څه پیش کومه خو زه د ده په ژبه کې جواب کومه دغه زمانه کې د 100 نوټ غټ نوټ و لکه اوس چې د 500 غټ نوټ دی نو افغاني صاحب د 100 نوټ راویسته وی صاحب دا شی څنګه دی وی دا خو ډېر ښه شی دی نو افغاني صاحب ورته چې ښه شی دی که نه نو که داسې یو کوټې عام کړم او په سپین کاغذ مهرونه لګوم او جوړوم خلکو له یې ورکړم د هر چا جیبونه به ډک شي نه مولانا وی دا کارونه کې وی دا ولې وی دا نوټ جعلي دی او جعلي نوټ د سوځولو دی او چې څوک یې جوړی هغه د سزا قابل دی دا دونه ښه شو ته پې پابندي لګې یا ولې نو جج ورته وی د نوټ د جوړولو اتارټي ګورنمنټ سره ده نو که بل چا جوړ کړه هغه جعلي دی جوړولو والا مجرم او نور د سوځولو دی نو دی ورته وایي دقسې د نبوت اتارټي الله سره ده الله چې څوک نبي کړه هغه اصلي پیغمبر او که بل چا جوړ کړه هغه جعلي نو څنګه چې جعلي نور د سوځولو دی داسې جعلي پیغمبر دی د سوځولو دی که څوک یې منئ جوړئ هغه د قابل د سزا دی فبهت الذي كفر نو الله پیغمبر علیه السلام ته تمام خوبه او کمالات ورکړي دي او دې نه پس د بل پیغمبر د راتلو ضرورت نشته او که فرض که چاوي فلانې پیغمبر دی یا څوک وایي زه پیغمبر یم او یو مسلمان ورته ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی ما ته دلیل وښیه دا سړی کافر شو ځکه چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی دې حدیث کې د دې بدبخته شک پیدا شو نو ځکه بل نه تپوس کوي تا د نبوت څه دلیل دی نو د بل چا نه به دلیل غواړې نه بېشکه دغه سړی کافر دی د ایمان نه خلاص دی په دنیا کې خو ډېر کافران شته نو د هغې نورو کافرانو خلاف موږ جلسه ولې نه کوو چې د قادیانانو خلاف جلسه کوو نو د دې نورو کافرو خلاف به هم جلسه وکړو خو چې ته ونه کړه نه هم د هندو خلاف وکړو نه هم د سیخ وکړله نه هم د عیسایي وکړله بس یوازې د قادیاني خلاف جلسه کوو دې که څه چل دی مثال په طور یو سړی په بازار کې شراب خرڅوي او غټ بورډ یې لګولی چې د شرابو دوکان هر مسلمان چې دې نوم ته او دې بورډ ته وګوري نو نفرت یې پیدا شي دا خو د شرابو دوکان دی نو مسلمان ته نفرت کوي نږدې ولا نه ورځي دا دکاندار مجرم دی دې شراب خرڅوي خو سره خوا کې بل یو دکان دی هغه شراب خرڅوي خو هغه پې د زمزم لیبل لګولی دی چې ما سره سوچه د زمزم اوبه دي
دغه مجرم دی او دا مجرم دی د دې یو خلاف من چغه نه وایو او چې دا کم شراب خرڅي او د زمزم لیبل په لګي نو د خلاف تحریک د دکان تس نس کول پکار دی ځکه دې د زمزم په نوم باندې مسلمان دوکه کوي شراب پسکي نو دا قادیانی مسلمان نه دی د مسلمان نوم پیش کوي نو د مسلمان په نوم باندې مسلمان دوکه کوي نو د دې وجه نه ټول دنیا کې د بی خلاف ځای په ځای تحریکونه شروع دي او دا جلسې جلوسونه کېږي چې زمونږ ساده مسلمانان د دوی د حقیقت نه خبر شي او د دوی د فریب او د دوکې نه ځان بچ کړي نو دې وجې نه د ختم نبوت دا جلسې وي الله پاک د ستاسو دا محنت مشقت په خپل دربار کې قبول کړي او عقیدې اصلاح او حفاظت د الله د ټولو کړي او دا کم خلک چې بدبخت دي الله دې ورته هدایت وکړي او که هدایت یې نصیب کړي نو الله دې نیستونه دعاء كامل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا الله زمن د ټولو په حال باندې رحم کرم وکړي ګناه خطا باندې قلم د عفو راکاږي تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه شوي یا الله دا ټول ګناهونه راته معاف کړي آینده د نیک عمل توفیق راکړي او د بدو عملونو نه وساتي بیمارانو ته هم دعا کوي چې هر څوک مسلمانان هر قسمه بیماری کې مبتلا دي ظاهري باطني روحاني جسماني یا الله ټول له صحت ورکړي د نیک عمل لپاره ټول جوړ کړي کوم چې وفات دي الله وی بخي قبرونه د جنت باغچې کې مرګ نه خلاصي نشته موږ به ټول مرو یا الله د ځنکدن د سختونو د قبر د عذاب نه ټول ته نجات نصیب کړي د حاضر مجلس په زړه کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي الله ته معلوم دي د حاجت روا مشکل کشای د دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیبي خزانو نه ترسره کړي د ختم نبوت په دې جلسه کې چې څومره ملګري شامل شوي دي هر قسمه تعاون امداد یې کړی دی الله دې ول دنیا او آخرت کې ډېر خیر او بدلې ورکړي د ټولو د ایمان او د عقیدې الله دې حفاظت وکړي د ختم نبوت د عقیده الله دې محفوظ ساتي څوک چې د دې خلاف دي الله دې ورته هدایت وکړي او که هدایت یې نصیبه کړي نو الله دې نیست و نابود کړي د خپل ملک ته دعا کوي چې الله پاک پکې امن او امان راولي د شرونه فتنې فسادونه ته الله پاک لري پاکستان کې خصوصا نور اسلامی وطنونو کې عموما یا الله اسلامی نظام راولي اسلامی نظام راتلو لار کې کوم رکاوټونه او خندان وي یا الله دا رکاوټونه دا خندان ختم کړي د دعا په چل پوي ګونه خو چې کم خیر او برکت پیغمبر علی السلام غوښته دي یا الله دا خیر او برکت من ټول تر نصیب کی او د کم شر نه پیغمبر علیه السلام پناه غوښته ده یا الله د شرونو نه پناه را نصیب کی خدای پاک اخر وخت کې زمون په جبه دا کلمه راولي چې لا اله الا الله محمد